د لوی اختر پر راکلو سره د حضرت ابراهیم علیه السلام یادګار تازه کیږي چې کله د لوی اختر سهار سي د هر کوره د هر گلی سه د الله اکبر نارې پورته کیږي، لیکن بل طرف ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو قتل عام کیږي، په عام سره ژوره خریل کیږي او انګریزي بال جوړیږي. او د هغه رقم اوس په کوچنیانو کې دا شوق پیدا سوی دی ځکه چې کوچنی هغه غټ ته ګوري چې په کور کې مشر رور او مشر انګریزي بال جوړوي او ژوره خري، په کوچني کې هم هغه شوق پیدا کیږي. کم کوچنی چې انګریزي بال جوړوي د دې ګناه مور پلار ته روانه ده ځکه چې مور پلار په ده باندې فخر کوي، په ده خوشحاله کیږي، ده ته انګریزي بال جوړوي، ګناه مور پلار ته روانه ده. او کم ځوان چې دغه ژوره خري 24 غنټې دی په دې ګناه کې مبتلا دی، که په المانځه ولاړې په ګناه کې ګرفتاره یې، که بیده یې، که ولاړې، که روانې، الغرض 24 غنټې دا انسان په ګناه کې مبتلا دی. عزتمندو مسلمانانو، زما خاص کر د هر کور مشر ته دا خواست دی چې په خپلو کوچنیانو رحم وکړي ځکه چې الله پاک فرمایي تاسې خپل ځانونه او خپل اهل عیال د دوزخ د اور څخه بچاو کړي. عزتمندو، درته په ورځ د قیامت د هر مشر څخه پوښتنه کیږي د کور په باره کې چې تا کوچني ته د شریعت طریقه ورښولې وله او که دې د انګریز طریقه ورښولې وه، نو الله پاک دې موږ او تاسو ته د دې خبرې توفیق را نصیب کړي چې په دا خبرو باندې عمل وکړو